نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا واقیموا الصلاة، چې اے د ایمان خاوندانو تاسو مونږ قایم کړئ. زما عزتمند مونږ یو داسې عبادت دی چې د دې په کولو باندې ډیر زیات ثوابونه رسول الله مبارک بیان کړي دي، او د دې په نه کولو باندې رسول الله مبارک ډیر زیات عذابونه بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مشرک او د مسلمان په منځ کې صرف او صرف د مونږ فرق دی. د مشرک او د مسلمان په منځ کې صرف او صرف د مونږ فرق دی. الله رب العالمین فرمایي چې کله را جهنميان جهنم ته لاړ شي نو زه به دوی نه تپوس کوم چې کوم یو شی تاسو جهنم ته راوستی، کوم یو عمل داسې عمل و چې په هغې باندې تاسو جهنم ته راغلی. نو دا جهنميان به وایي چې الله مونږ د مونځ د قضا کولو د وجې جهنم ته راولي. مسکینانو له مونږه روټۍ نه راورکړی، مسکینانو سره مونږ امداد لرې کړه، مونږ د هغې عمل د وجې مونږ جهنم ته راولي. زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مشرک او د مسلمان په منځ کې صرف او صرف د مونځ فرق دی. خو یو مسلمان مونځ پرېښودو نو په دو په مشرک کې فرق نشته. د مونځ ډیر زیات فضیلت دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو نو الله رب العالمین ولې د 50 مونځونو تحفه ورکړه چې ته لاړ شه او خپل امت ته ووایه چې دا 50 مونځونه به کوئ. کله چې رسول الله مبارک د بر اسمان نه راکوزېدو نو موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. موسی علیه السلام ماته وویل چې د الله رلی صدر ورته وویل چې الله 50 مونځونه راکړل او ماته وویل چې لاړ شه خپل امت ته ووایه چې دا 50 مونځونه کوه. موسی علیه السلام ماته وویل چې الله رب العالمین زما په امت باندې 2 مونځه ایښي، هغوی 2 مونځونه نشو کولی، نو هغوی ستا امت په 50 مونځونه څو کړي. ورته وویل چې ته لاړ شو الله ته ووایه چې ما ته را مونځونه کم کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لاړو او الله رب العالمین ورته بیا 15 مونځونه کم کړل، 45 شو. چې بیا راغی بیا موسی علیه السلام سره ملو شو. موسی علیه السلام ورته وویل چې دا خو ډېر دی، دا بیا زیات دی، لاړ شه چې بیا راته به یې کمې وکړي. الله بیا 15 کم کړل، بیا 15 کم، بیا 15 کم، بیا 15 کم، اخره کې 15 مونځونه پاتې شو. الله رب العالمین چې کله دا 15 مونځونه دلته مقرر کړل رسول الله مبارک بیا موسی علیه السلام سره ملو شو. موسی علیه السلام ورته وویل چې دا اوس هم زیات دي. رسول الله مبارک ورته ویل ماله حیا راځي، زه ورته نشم ویلی، بس باقي زه نشم ورتلی، ځکه چې دا خو د الله د طرفه تحفه را او په تحفه کې څوک کمي نه کوي، نو زه واپس نشم ورتلی، ماله حیا راځي. الله رب العالمین ورته وایي چې تا له حیا درځي نو په دې یو مونځ په بدل باندې به زه ستا امتي له د 50 مونځونو ثواب ورکړم. مطلب چې څوک یو مونځ کوي نو الله رب العالمین به د 50 مونځونو ثواب ورکړي. د دې د وجې نه زما عزتمندو مونځ ډېر اهم عبادت دی، ډېر اهم فریضه ده. اسلام چې کوم دی نو د دې 3 بنیادونه دي. په 3 بنیادونو باندې د اسلام عمارت ولاړ دی چې په هغې کې یو چې کوم دی نو کلمه د شهادت ده، د الله رب العالمین د وحدانیت ګواهي ورکول. دویم چې کوم دی نو په هغې کې مونځ دی. دریم چې په هغې کې کوم دی نو هغه د رمضان روژې دي. او علماء کرام فرمایي، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کو په دې 3 یو رکن یو انسان پرېږدي وي د مرګ حلال دی، د وجنې دی ختم دونه سخت وعید راغلی دی. نو که هغه بیا د مونځ عبادت دی، کو هغه بیا د روژې عبادت دی، کو هغه بیا د کلمه شهادت دی، نو زما عزتمندو موږ له پکار دی یو خو دا ده چې ډېر برکتي شپې دي، ځکه چې نن 2 ذوالحجه 2 اسلامي تاریخ دی، د ذوالحجې د اسلامي میاشت 2 تاریخ دی. نو دا د عرفې د ورځې پورې د غټ اختره پورې چې کوم دی نو دا 10 ورځې دا 8 ورځې دا انتهایي د عبادت ورځې او انتهایي غوره شپې. نو الله رب العالمین دې په دې څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. بل دا چې اختر را روان دی نو شاید چې د جمعې پر ورځ زموږ عرفه راځي نو د عرفې پر ورځ تاسو روژه ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د یوې ورځې په عبادت په دې ورځو کې د یوې ورځې عبادت ثواب د یوې لیلة القدر د شپې د عبادت د برابر ثواب ورکوي. نو په دې کې روژې ونیسئ،
او الله رب العالمین ته جړاو کې تهجد وکړي. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو په عمر کې برکت واچي. الله رب العالمین دې موږ د خپل عبادت کولو توفیق